حدیث مبارک کې راځي چې سبا وخیږي نو دوه پرشتې راکوزي شي د اسمان څه وایي د انسانانو پیریانو نه علاوه ټول اوري هغه فرشته وایي یا الله چې کم کس مال خرچه کوي نو یا الله غوره بدله ولا ورکړي الله غوره بدله ورله ورکړي او بله وایي یا الله چې کم سړی مال نه خرچه کوي هلاک یې کړي هلاک یا دا مال کله نا کله هلاک شي او کله دا سړی هلاک شي جو مال تی پاتې شي دواړه ضروري کله هغه تشتور پاتې شي کله مال وي خو هغه سړی تی لاړ شي نو هغه فرشته وایي یا الله چې کوم سړی مال نه ورکوي دا مال هلاک او هغه بله وایي یا الله چې کوم سړی دا مال ورکوي الله غوره بدله ولا ورکوي الله غوره بدله ولا ورکوي اولئک هم المؤمنون حقا الله وی دا مومنان دی رشتینی چې دا پنځه صفات کم ذکر شو چې دا پکې نو دا رشتینی مومنان دی رشتینی وی حسن بصری رحمت الله علیه نه چا تپوس ورته وی چې ته مومنی نو حسن بصری رحمت الله علیه ورته وی چې کو د مومن نه مراد دی چې په الله ایمانی د الله په کتابونو ایمانی په فرشتو ایمانی او په جنت او په دوزخ ایمانی کو د مؤمن نه مراد دی نو بیا خو مؤمن یما او کنه وی د مؤمن نه مراد دی هغه مؤمن کم چې په سوره انفال کې ذکر دی دلته چې دا پنځه صفات دي چې کله د الله ذکر وشي نو په د بیره راشي د قرآن تلاوت آیاتونه تلاوت کیږي نو د ایمان کې به سیواواله راځي او په الله به بروسه کوي او منځ به قایموي او مال به خرچه کوي نو که د مؤمن نه مراد دی دا مؤمني چې دا پنځه صفتونه یې پکې نو دغه بیا د الله خوښه چې زه به پکې داخل یم او که نه یقیني بیا نشم ویلی چې مؤمن یمه هما ته نه ده معلومه چې د الله په نیز به زه په دې مؤمنانو کې داخل یم او که نه نو صحیح مومن دا دی چې دا پنځه صفات دي پکې نو چې دا پکې نو الله وی لهم درجات دی ته به درجې میلو شي عند ربهم پنیز د رب د دې مغفرتن بخنه ورزق کریم او رزق د عزت الله به ډېر د عزت رزق ورکړي فرمایي الذین دا مومنان هغه کسان دي یقیمون الصلاة چې دی قایموي منځ ومما او د هغې مال نه رزقناهم چې مونږ ورته ورکړی دی ینفقون خرج کوي په لاره د الله کې اولئک دا کسان چې دي هم المؤمنون حقا هم دی مؤمنان دی رښتیني لهم د دې دپاره درجات درجې دي عند ربهم په نزد رب د دوی ومغفرت او بخنه د دې دپاره ورزق کریم او رزق عزتمند دی